नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कज़्ज़बूक फ़क़ुल ली अमली व लकुम अमलुकुम अंतुम बरीऊन मिम्मा अअमलु व अना बरीउम मिम्मा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह यूनुस यौलसम पारा यवसल्वेख्तम नंबर आयत दी नमक की आयतन की द काफिरानो द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकज़ीब बयान शु उस पर आयतन की हम द काफिरानो द नबी अलैहि सलाम तकज़ीब और नबी अलैहि सलाम तसल्ली बयानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अलैहि सलाम तसल्ली वर्की दा काफिरान कस्ता तकज़ीब कई नो पैगंबर अलैहिस्सलाम तस्बीह तो हुआया चे जमा द पारा जमा अमल दी और तासु द पारा तासु अमल ज़चे सकुम तासु दागे न बरी और तासु चे सकवई दागे न ज़बरी यानी तासु अक़्बल कार कवई ज़क़्बल कार को। तफसीर जलालैन इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि दा आयती करीमात दा मनसूख दी आयतनो द जिहाद सा इब्तिदा के मसला दा व काफिर के सकी तासु वर्त समवाई या चिकल आयतनो द जिहाद नाजिल शो न काफिरान बया ईमान रोड़ी या वो मुसलमानान तटिक स्वर की या वो मुसलमानान सर मुकाबल की नदा से न चिका फेरान सकी बस कई दे सलाम बहुत तसनवई दा मसला इब्तिदा के वा लेकिन कर चिद जिहाद हुक्म नाजिल शो न काफिर बांधे पाबंदी ओ लगे दा यावर बसीद बेम आयत नदी रुको की अल्लाह जल्ल शानुहु नबी अलैहि सलाम और मोमिनान तो फरमाई तासु द काफिरान ना द खैर तम मलर कलज पैगंबर अलैहि सलाम त तिलावत के न द काफिरान ता तराश वक्त दर तकीग दी लेकिन द दीदा वक्त की खौदल द पैदी द पार नदी दई पैदन अखिस्तलु के दासिदी लक काणो संग चिकुण त आवाजुन के सफेदन नवर की दा शानदा काफिरानम अरसुम रदिन वौरी उदैते न पैदा न अखरी। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह पर तफसीर जलालैन की लिखी अल्लाह जल्ल शानुहु ददी काफिरानो तशबीह द कणो सरवर के शब्बहहुम बिहिम फी आदमिल इंतिफाई बिमा युतला अलैहिम अल्लाह पाक ददी तशबीह वर्कड़े दइए द कणो सरा बराबर कड़ी दी वो पैदा न अखिस्तलु की द कुरान ये बात कुरान मुस्तल सिदी ते पैदा ना दादा सिदी लक कानो कौन इंसान वो पैदा निशा द काफिरान को गुन बराबर दी वो गुने कार की मुझे पैदा ना अखली दा पशान दगई कणो तो कुरान करीम के रब्बुल आलमीन द काफिरान तशबीह कल द कणो सरवर की लक देसे की और कल द काफिरान तशबीह द बड़ो सरवर की लका पशलम पारक
سورة العنکبوت کی پدوالو زینو کی مفسرین حضرات لکی چی دا کافر دمڑی یا دا کنو پشان گرزول پفیدا نا اخستلو کی کافرم پیدا ناخلی کنم پیدا ناخلی کافرم دا قرآن نا پیدا ناخلی چی ہدایت قبول کی قبر کے مڑم دا قرآن نا پیدا ناخلی چی ہدایت قبول نور دانا چی کافر نا اوری کافر مڑی ندی جواندی دی و پیدا ناخلی پشان دا مڑو یا پشان دا کنو پدری مایت دی رکوع کے اللہ پاک نبی علیہ السلام تو فرمائی چی باز کافران تا تخگوری ستا دا صداقت دلائل دا کافران خپی جنی چی دا رشتونی نبی دی دا آخر زمانے پیغمبر دی خور تا معلومت لیکن دی دا ظلپ لحاظ سرا اڑاند دی دا ظلسترگی دی اڑندی نخب غڑی دلسترگو دی پیجن چی دا آخر زمانے پیغمبر دی خوزان دا سڑن کی لکا حقیقت کی چی انسان اڑن دی او سورت نخلا پدیدے کی تفسیری جلالین لکھی چل اللہ پاک دی تشبیح ورکڑنا شبہہم بہم فی عدم الاہتداء اللہ دا کافران تشبیح دڑندو سر ورکڑنا فہدایت نقبل اولو کی علن تسنخ کر کافر تم سنخ کر کافر پشان دڑن دے پلار نلدلو کی دا ہدایت مسترگی کار کی دا دنیا ارسبینی و پیغمبر رشتون پیغمبر وینی و بیم نمانی دا سی دگوئے چی اڑو وینی نا کافر اڑن ندی لیکن دی چی دا کم کار کی دا دڑندو پیغمبر چی دیو پیجن دی چی دا رشتون پیغمبر دی نوالی نمانی خب غړې دل سترګو درته معلومه شي چې د آخر زمانه د پیغمبر علامه دادی او دا همغه پیغمبر بیم نه من دا داسې شو چې تا تاړو معلومه شوی نه دا داسې شو چې تا تاړو ښکاره شوی نه دا نو دا کافران اشان د چا دي د کڼو او د ړندو د کڼو پشان په پیدا نه اخیستلو کې د دین نه دړندو پشان دسترګو په نظر باندې په هدایت نه قبل ولو باندې دا پشان دا دړندو او بیا الله جل شانه فرمایي چې الله جل شانه بچا باندې هم ظلم نه کوي دا الله پاک قانون د عدل الله پاک بچا باندې د یوې ذره برابرم زیاتی نه دا کافرانو چې سزا ورکړي دا د خپل ځان له سزا مقرر کړي کافران چې جهنم کې اچي د خپل ځان له وخت کړي نو الله پاک بچا ظلم نه کوي او چې څه کوي نه خبرې وي د کفر او شرک کړل نو کفر او شرک دې له جهنم ورکړي الله پاک دې ته سزا د دې د عمل ورکړي زیاتې ور سره نه کوي او بیا د قیامت د ورځې سختي الله پاک ذکر کله چې د قیامت ورځ دا مشرکان کافران را پاسی د حشر حساب کتاب میدان ته روان شي په قبر کې دې څومره جون تیر کړي وی به وی چې بس یو سات تیر کړه ورځ د ډیر hebat د وجه بده یو بل نه پیژني لار بزوی نه پیژني زوی ببل رور نه پیژني مور بچی نه پیژني اگر چې دا پیژنګلو به خدا قیامت د ورځې سختي بدی باندې دونه زیات چې دینه بلا پیژنګلو ګډوډ شي او کوم پیژني نو د خبرو طاقت په سوکیو د بل سره نه لري
ځکه د قیامت په ډېره سختي الله جل شانه دې موږ او تاسو د قیامت د ورځې د سختۍ نه وساتي. نو الله جل شانه فرمایي وَإِن كَذَّبُوكَ او کچردا کافران ستا تکذیب کوي پیغمبر علیہ السلام فقل بستو فرمایا لی عملی زما د پار زما عمل دی ولکم عملکم استاذ د پار استاذ عمل دی انتم بریئون مما اعملو تاسو بری او بیزاری دا سنا چیز عمل کوم وانا بریئ مما تعملون او زبریم دا سنا چیز تاسو کم عمل کوئی ومنهم او بازی ددی مشرکاننا من هغه څوک دی یستمعون الیک چې دی وقتی تا تا کله چې د قران کریم تلاوت افانت تسمع ثم آیت اور ول کوي کانو تا ولو کانوا لا یعقلون کافران خو کان نه دي د وجی د پیدن اخستلو پشان د کڼو ولو کانوا لا یعقلون اگر چی دی بی سرا دا کنوالی بی عقلا سکان دی او زفاک عقل نشتن سم خطا ومنهم او باز دوین من غسوک دی ینظر الیکا چی دی گوری تا تا پیغمبر علیہ السلام ین استاد رسالت دلائل پخفل استرگو بانی خوبینی اپا انتا تعدل عمی آیت ہدایت کبیر لندوتا دا خودن ندی نظر کار کئی وچ ایمان نه قبل او پیغمبر نه قبل نه منی دا سید چې د نظر او کار نه کو ولو كانوا لا يبصرون اگرچی ویدو ولو كانوا اگرچی وی لا يبصرون دی اس نوینی ان الله لا يظلم الناس شيئا بیشک الله پاک ظلم نه کی په هیڅ باندې رئیس ولكن الناس انفسهم يظلمون لیکن خلق چې دي په خپل ځانونو باندې ظلم کوي په سبب د کفر او د شرک باندې ويوم يحشرهم يادك اور چراجو بك الله پاک وی کلم یلبثو یتدی وغنو تر کړي په دنیا کې الا ساعه من نهار مگر یو ساعت د ورځې یتعارفون بینهم دی ويوم البیجنی او پیجنی بداسي چې د خبرو طاقت په بالکل نه لري قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بتاقي سر نقصان کړي د کسان چې هغه تکذیب کړي د آیاتونو الله پاک د ملاقات د الله پاک د قیامت وما كانوا معتدين او ندي په هدایت باندې واخر دعوانا